لله الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قبل سنة التحاب التعظيم لذكري علماء والحفاظ والأستاذ خليفة أحمد صاحب وزبون لمجلس مهمان خصوصي حضرت مولانا زكريا صاحب ولدي جماعة الإمام جنان زمون کا استاد صاحب محمد کی اظہار کو اور خپل مینه ښکارا کړل جنان د قرآن عظیم الشان د تفسیر د ترجمه په ابتدا کې موږ تاسو راځو. زمون محترم چې کله اول کلام زماستا په جبه د کلام الله شي او اخرنی کلام زماستا کلام الله شي زماستا په رہی وفات کیږي او بیا په کثیر تعداد کې د دې کلی سره د دې جماعت سره تعلق لرونکي په دین او په قرآن باندې مهم چې د ابتداء تشریف راوړل دي. زمان محترم زتاسو رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم یو حدیث مبارکہ ذکر کو او بل قاری سے بار دا اوپر میں چې د ګرمۍ موسم سے ګرمي ډېره لگا او محترم یاد ساتئ د دې ټیم دا ګرمي نه بلکې کله چې په 12 بجې باندې دانور کچ شي او د ګرمۍ دا لمبې شروع شي. زما محترمو فرمایي علماء کرام دا جهنم د لمبو په یو بل سیزو دا دیوالونه به خوراک او د جهنم الله ته فریاد وکړو رب زما د لمبې یو پر خوري دا دیوالونه یو پر خوري. رب کریم ورته ارشاد فرمایي فقال کی یو پر صاف اخلاق کوم چې د جون جلای ګرمي دا زما محترم دا هغه جهنم یو ساده چې نه ما ته برداشت کولی نشو نه د دې ټیم ګرمي بسوي دا ګرمي برداشت کول دا هغه جهنم د ګرمۍ د بچاو لپاره د جماعت کې ناستا دا د قیامت د ورځې د بچاو لپاره په دې جماعت کې د تفسیر ابتدا کې شاملېدل دا د صرف د جنت د حصول لپاره. زما محترم کو د دنیا ګرمي برداشت کا د دنیا تکلیف کو برداشت کو اور رب کو د آخرت تکلیف نه وساتي. الله پر آخرت خوشالۍ راکړي. مسلمان د پاره دنیا د آرام او راحت صحیح نه دی بلکې د تکلیف او کړهونو ځای دی. کم چې ځان کو کړو کم چې ځان په تکلیف کې ورتاو کو تاریخ وګورو نبی علیہ السلام باندې څومره تکالیف تیر شوي دي. صدیق اکبر باندې څومره تکالیف تیر شوي دي. عمر فاروق چې د دې میاشتې په اولني تاریخ باندې رب کریم شهادت ورکړی دی هغې څومره تکالیف تیر شوي دي. د صحابه تمامه زندگی هغه په تکلیفونو سره مخامخ وه هغه د ستونو سره مخامخ وه. نن چې دا قرآن محفوظ دی نن چې د دیني محافل محفوظ دي نن چې ما ته د قرآن را رسېدلی دی محترم دا په لاس کې چا نه دی راکړی بلکې دا د صحابو په وینو راغلی دی. دا د هغې د کونډو بیبیانو په قربانو راغلی دی. دا د هغې د یتیمانانو بچو په قربانو راغلی دی. نن ما ته رب کریم دا قرآن کریم راکړی دی وینه نشي ورکولی. نن به خو خامخا کوو زموږ دروند شواهد کې موږ ته بیان کړي دا قرباني ورکول. محترمو که موږ وایو چې ګرمي ده
د تماکو په پټي کې څومره ګرمي وي، د مټۍ کې څومره ګرمي ده، د جوار په کوټ کې څومره ګرمي ده، په دې روډ چې عزیز څومره ګرمي ده. د دنیا لپاره زه ګرمي برداشت کوم، د دنیا لپاره تکالیف برداشت کوم. زما محترم واورئ، دا ټوله دوکه ده، دا ټوله دلاکې ده، دا ملعونه ده. د دنیا هر یو څیز ختمېدونکی دی. کل من علیها فان، د دنیا که تاسو عهده ده دا به ختمېږي، که ډیګرۍ دي دا به ختمېږي، که جایدادونه دي دا به ختمېږي، که نوکرۍ دي دا به ختمېږي. دا عرضي دي. محترمو هغه بقا ځان سره وساتو کوم چې د دې کلام کې دننه پرته ده، دا زما ستا دپاره راغلی دی. نن د شیطان دومره محنت کړی دی چې زما ستا ته یې ظاهر باطن کړی دی او باطن یې ظاهر کړی دی. چې ما سره دې وي زه به مونځ وکړم، که ما سره دې وي زه به درس ته راشم، که ما سره دې وي زه به جومات کې ایثار شم. زه د دنیا دپاره هر څه برداشت کړم، د دین دپاره لږ هم برداشت نه شم کولی. چې د قیامت په ورځ الله ته مخامخ شم، زه به رب ته څه وایم؟ الله ما په دې جومات کې 10 منټه ګرمي نه شم برداشت کولی، د 10 منټه کېناستې نه شم. هغه کلام چې د په یو آیات باندې بې شماره فرشتې راغلي. نبي علیه السلام د جبرائیل امین نه یو وار تپوس کې جبرائیل چې د قرآن ما ته راوړی د دې څه کېږي؟ جبرائیل امین ورته وایي ای د الله حبیبه، کله چې نبي کریم ته یو آیات یا د یو سورت یا د آیات پسې انځي کې یا د ایران یو فرمایي رب ما ته آواز کی یا جبرائیل تعال، زه نبي کریم ته حاضرېږم. د الله عرش په زړه کېدو شي، د الله د عرش په لاندې مکرمې فرشتې به رپېدو شي. رب ما ته وایي دا آیات واخله، دا سورت واخله، دا زما حبیب ته ووسه. وي د عرش په لاندې مکرمې چې کومې فرشتې دي موږ به افسرانې وایو. وي د هغې افسران نه اولیا زره فرشتې مالا پروتوکول راکي، زمانه استقبالیه راکي. هغه دومره مکرمې فرشتې دي چې د هرې فرشتې سره یوې سره اولیا زره فرشتې د هغې د حفاظت دپاره، د هغې د پروتوکول دپاره ورکوي. 70,000 الله په 70,000 کې ضرب ورکړه. د انا اعطیناک الکوثر صورت سره دومره فرشتې دنیا ته راغلي دي. زما محترم او کله چې په دنیا ته رالل، عایشه به فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کومه سورلۍ ناستو، پاڅېدو تم به پکې نه و. نبي علیه السلام باندې به اجتاق چلیږي، خوله راله، خوله به په تندي مبارکه راله. یو صحابي عرض کوي، فرمایي نبي علیه السلام سر مبارک زما په غېږ کې پروت و، د وحي کې پیټ شروع شو. عبارت د قسم مې مالو چې زما دا پتون زما نه ماتېږي. دومره تکالیف د الله رسول د دې قرآن دپاره تېر کړي دي. زه به 10 منټه ګرمي نه تېروم، زه به 10 منټه نه کښېنم. خو دا نننۍ ناسته خبر نه کوم محترم، نن خو تاسو راغلي یې چې بس پروګرام دی او حقیقت دا دی. زه بیان نه کوم او صرف د دې قاري صاحب د دې خبرې چې ستاسو ته مې دا وضاحت کړو چې ګرمي ده، دا به برداشت کوو. مونیس صاحب به بیان کړي. زما محترمو نننۍ خبره نه ده. ګوره علماء کرام همیشه دپاره، علماء کرام همیشه دپاره زما ستا د خیر سوچ. خپل کار که څه دې پرېږدي، پنځه وخته حاضري لري. نن د قاري صاحب د شاګرد تلاوت وکړو، په خدای مې د قصې د انسان زړه درد دی. دومره ښکلی قرآن ویل، دومره ښکلی الفاظ برابرول. د ده د استاذ د تنخواه تپوس وکړئ، دې ناستې دی محتمل دی. زما په خیال باندې چې هاي تنخواه یې 66,000 روپۍ او دې ستا بچي ته پیم ورکوي. آیا دې د دنیا کار کسب نشي کولی؟ په خدای قسم دا ټول ذمېدار دي. خبره زما قاري صاحب ته ټلیفون وکړو څه کار دپاره، یو زه په پټي کې سره اچوم. دې ذمېدار نشي کولی، دوکانداري نشي کولی، دیاري نشي کولی. دا ټول علماء کرام کوونکي، لیکن بیا خپل کارونه پرېښودل، زما جومات آبادول، زما مدرسه آبادول او بیا د قرآن درس ورکول. دا څنګه د دې احسان دی؟ جومات آبادول کو چې دې کار دنیا شروع کړه، امامت یې پرېښود، مدرسه یې پرېښودله. زما ستا باندې به هغه زمانه راشي کومه زمانه چې د قرآن نه مخکې به د قرآن درسونه بند شول، د قرآن وعظونه بند شول، مدرسې بندې شوې، قاریان عالمان ختم شول. هغه د قرآن نه مخکې چې بیت الله ته بوتان نه لګو، خطیب کې د جوارۍ اړې وې، زنانه ته به د زناور په نظر کتلې کېدل. هغه دور به په ما ته راشي. نن چې په ما دا کې انسانیت موجود دی، د مشر کشر تمیز شته،
خور ورور پیژنو، زنا او نکاح پیژنو، سود او بیع پیژنو، حرام او حلال پیژنو، جائز او ناجائز پیژنو. والله العظیم دا د قرآن برکت دی. کدی یورپ ممالکو ته ورشه، هر څه ډېر دي، ټکنالوژي ډېره ده، پیسې ډېرې دي، نړۍ موټرې ډېرې دي، قرآن په منځ کې نشته، د حرام تمیز پکې نشته. خور ته څوک خور نه وایي، مور ته څوک مور نه وایي، زنا ته څوک نکاح نه وایي، نکاح ته څوک زنا نه وایي. دا صرف دا فرق دی قرآن ناوستی دی. د محترمو د دې علماء کرامو تابعداري کې رسول الله فرمایي اتبع العلماء، د علماء تابعداري فإنهم فروج الدنيا ومصابيح الآخرة. د دنیا نورونه دي او ستوري د آخرت دي. کله چې نور راوخېږي د ورځې ما ته د ټول ارڅ ښکاره شي، تانا تحصیل جومات لاره لوړه جوار ټول ښکاري. او کله چې نور نه وي شپه وي په شپه کې صرف ارڅ نه ښکاري. کله چې علما موجود دي قرآن بیانې، قرآن ته ناست یو، حلال حرام جایز ناجایز دا ټول ښکاره شي. او که چېرې دغه قرآن نه وي ما ته د هېڅ نه ښکاري. فإنهم فروج الدنيا ومصابيح الآخرة. او د آخرت لپاره ډېرې هم د آخرت کې به من کله چې د پلسرات په ټول باندې ودرېږي د علماء کرام اذا اجتمع العابد والعالم على الصراط. کله چې د پلسرات په ټول باندې عالم او عابد راجمع شي، رب کریم به یقول للعابد، الله به عابد ته وایي جنت ته داخل شي د خپلو اعمالو، حجونو، نفلونو، زکاتونو، خیراتونو سره. او عالم ته به څه وویله؟ کیف على الصراط، ودرېږه. عالم صاحب ته وایي ودرېږه، ستا په دې جومات کې ترجمه کوله، تا په دې جومات کې امامت کو، تا په دې جومات کې چې اخرخواني کړي، خلکو به ویل چې قاري صاحب کار کسب نشته، تا سره به اقدام کړي، خیال به یې در ساتلي. هغه کسان په دې کې وګوره او جنت ته بوځه. حدیث مبارک کې راځي، علماء کرام فرمایي یو عالم به د اسمان د ستورو دومره کسان ور سره جنت ته بوځي. محترمو عزیزانه درخواست دی، د دې خبرې مې دې لپاره ذکر کړې مولوي صاحب ته دا موسم برابر شي. او دویمه خبردار چې تاسو نه باید هېره شي. محترمو دا نننۍ ناسته ده، عزم وکړو، فیصله وکړو، هره شپه به موږ د مولوي صاحب درس ته کښېنو دلته، که ماله ناظره راځي او که نه راځي، که ماله ترجمه راځي او که نه راځي، مزګو کې کښېني او که نه کښېني، چې په مجلس کې کښېنو د الله رحمتونه به راولي. څه نه څه به ځان سره کړو. نو ټول به انشاءالله د دې محلې هم دپاره عزم به انشاءالله درس ته څوک څوک راځي انشاءالله چې زه به قرآن زده کوم، ټول به انشاءالله راځو که نه. الله دې موږ تاسو د قرآن سره محبت کوونکي جوړ کړي. او زه بلا تاخیر حضرت مولانا زکریا صاحب ته دعوت ورکوم چې راشي زموږ تاسو ته د قرآن عظیم الشان ته افتتاح وکړي. مولانا زکریا صاحب.